اجي بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر 79 يوكم اتيا. وبما ذكرنا يندفع ما يقال أنه يجوز أن يتفق من غير تمانع أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة. هاي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 79 يوكمتيا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبما ذكرنا دا منچکم تقریر د برهان التمانو ذکر کو پدې سر د فقېږي ماغه اعتراض یقالو چې ویلی شي چې انه يجوز ان يتفقا. حاصل د دې عبارت د شارح رحمت الله علیه دا دی چې دا ممکن د بیان التمانو تقریر کو پدې سره درې اعتراضات دا د منزل اړل خبر باندې پوښوي ګره. یو اعتراض دا دی چې ګوره جایز ده چې دا دواړه الہین دي، یعنی تعدد دی په علیاذ بالله الہ کې اومنلیش او ممکن دي او بیا دې دا ممکن اومنلیشي چې کې دي شي دواړه په یو شی باندې اتفاق وکړي. دا نه چې خپل کې سرورانی چې یو وی زید د حرکتو کې ولوي چې نه بس سکون دي نست نه ممکن ده چې دواړه اتفاق وکړي او یو الہ د بل مخالفت نکي. په دغه صورت کې چې کله اتفاق وکړي او احدهما مخالفت د قبول نکي نو مراد د دواړو یو شو کنه خبره باندې پوه شئ. نو تاسو چې کم درې اعتراضات لازمول چې کله تعدد د الہه اومنلیش یو الہ با مثلا د زید د حرکت اراده کړي بل الہ به د سکون کړي وي. اوس کله دواړو اراده نافذه حرکت او سکون دواړه واقع کې اجتماع د نقیضین لازمی او کوي چې د دواړو اراده نه نافذه نه حرکت واقع کې ونه سکون ارتفاع د نقیضین راغله او کنه وی چې حرکت واقع کو سکون نه واقع کو یا عکس والی سکون واقع کو حرکت نه واقع کو نو عجز د هدهما لازمی. نو دغه خبره دا کم درې محالات چې تاسو لازم وي اے متکلمین او معترض وي ودا په دې اعتبار سره چې مونږه قول په تعدد د الہو باندې کو چې متعدد دي ولیکن دا جایز ده چې دې متفق وي دواړه مخالف دي احدهما د اخر نوي. نو مراد په دغه ټیم کې د دواړو یو شو نو محالات ثلاثه د کم زینه لازمی محالات ثلاثه نه لازمی خبره باندې پوښی کړه. نو جواب دا دی چې ګورم ما قبل کې مونږ یو قید لګولې قید مونږ دا لګولیو چې لامکن بینهما خبره باندې پوښلی کنه یعنی مونږ دې تمانو ته ممکن ویلی دي او د اتفاق امکان چې کومه تکي چې ممکن دی وي چې دواړه د متفق شو مخالف دي هما د اخر نشي تم د امکان خبره کی. نو د اتفاق امکان وایا ان د تمانو د امکان سره تعارض نه لري. مونږ عمل ته خبره د امکان کړي ده یو اعتراض التل امکن بینهما په هغه کې سره دا یو اعتراض خدا سي لاړ. مونږ خبره د امکان نه تمانو کړي ده تا خبره د امکان نه اتفاق کړي ده. نو د اتفاق امکان د تمانو د امکان سره تعارض نه لري. مون خبره د امکان کړي چې د وجوب خو نه کړي ولکه تاسو پوښښ وکړئ یو اعتراض خدا سره لاړې
دویم اعتراض دا دی چې ګور استاسو د وینا مطابق دا تمانو چې کم دا مستلزمه د محال لا ګور وی تاسو ویل معترض وی چې کله الہ کې تعدد اومنلیش نو بیا د تمانو امکان داسې دی چې دا یو الہ با مرید وی د حرکت من الزید د زید نه مده اراده د حرکت کی چې شابه حرکت وکا خبره باندې پوه شولې کنه او غبل با مرید وی د زید نه د سکون چې بس پارام ناستو زه حرکت مکوا نو معترض وی چې ځن نه منم دا خبره ځکه تاسو د وینا مطابق چې تاسو وایي چې دلته د درې محالاتونو لزوم نه یو محال راځي یا اجتماع د زدین راځي که حرکت او سکون د زید دواړه معن واقعش یا که یو واقع نشي ارتفاع د نقیزین راځي خبره باندې پیګ ارتفاع د زدین راځي هغه باطل او یا عجز د هدیهما راځي هغه باطل د کالته خو موږ منل دی واجب او واجب خو عاجز ني خلاف المفروض لازميږي تیر درس کې موږ دا خبرې کړې وي کړم وي غنوي کړې نو معترض وی چې تاسو د وینا مطابق دا مستلزم د محال لرا او مستلزم د محال محالي نه فلهذا تمانو محال تمانو شو دا محال شو چې تاسو دې ته برهان تمانو وای او بطلان د تعدد د الہ په ثابت د الہ په ثابتوي دا ټیک نه ده جواب دا غي نه ده چې مخ کې په دغه تقریر د برهان او تمانو کې د دې جواب ته هم اشاره شوی ده او غدا چې التم ویلو لأن كل منهما في نفسه امر ممکن د حرکت او سکون باره کې ویلو کوي ویلو چې ګوره هر واحد دغه دوانو نه که حرکت د زید دی که سکون د زید دی دا ممکن دی ولی ممکن دی ځکه زید جسم دی او حرکت د جسم او سکون د جسم دا ممکن دی او د غرنګي د کله چې کول په تعدد د الہ باندې وشي او بیا الله عقل دو منلی شي نو بیا اراده د هر واحد د صانع نه د حرکت او د غبل سکون دا ممکنه ده ام دغه د تمانو وینو تمانو ممکنه شو محال نه ده نو دغه مخ کی سره ایسه شو لکه دغه مخ کی تقریر سره د اعتراض هم دفش درې می اعتراض دادی چې ګورا معترض وي چې څنګه په آن واحد کې د عبد واحد او د شخص واحد حرکت او سکون معن محال دی نو دغه رنګي په دې مثال د تمانو کې چې دوا صانعان او دوا الها دی اراده کوي د حرکت او د سکون د محاله ده دغه جواب د مخ کې تقریر کې وشو چې ګورا تضاد بین ارادتین دلته نشتا بلکې تضاد بین المرادین راځي اراده خو یم کولی شي بلیم کولی شي تضاد په ارادتینو کې نشتا دا تضاد په مرادینو کې دي چې د یو مراد څه دی مطالبه د حرکت د زید او د بل د سکون د زید دنو دغه کې تضاد دی په دې مرادینو کې تضاد دی نو ځکه شارح وي او ما ذکرنا د موږ کوم تقریر به نظیر د برهان او تمانو ذکر کو په دې سره يندفي او دفش ما یقال چې ویلیش چنه يجوز چې جایز ده ان يتفق من غیر تمانو چې دا دواړه الہین دی اتفاق کی بغیر د تمانو نه چې یو را لګي بل منکی داغه د مراد نه او ان تكون الممانعات او یا دی ممانعات او مخالفت غیت من غیر ممکن وایو دا غدوی اعتراض دی لکه مستلزم نه محال لرا او یادا او یمتنی یادا چې منع د اجتماع د ارادتینو لکه اراده د واحد د حرکت د زید او د سکون معان چې هغه محال له هغه جواب مخکیو شو چې ګوره لا تزاد اذ لا تزاد بین ارادتین بل بین المرادین الکه مخکی موږ دا ویلو کنو ویلې دې کی خبره ختم وعلم دیزینا غرض د حضرت علامه تفتزانی رحمت الله علیه باندې جزان پوي نو سب کی یو مقدمه زدکا صدقه یا مقدمه زدک او مقدمه دادا چې دی آیت کریمه کې چې لوکان فیه ما الہۃ الا الله لفسدتا دې کې مون قیاس استثنایی جوړ کړو یادم شي دې کې کم قیاس دی قیاس استثنایی دی او هغه داسي چې د بطلان د تعلین پکې بطلان د مقدم لازمی
چې بطلان د تعالی وکي سلازمیږي بطلان د مقدم لازمیږي ګوره لو کان فیهما الہۃ الا الله خبره باندې پیږي کنه نو د لو کان نواله تر الا الله پوری دا ټول مقدم دی ښا لو کان فیهما الا الہۃ الا الله دا مقدم شو لفسدتا دا ورته تعالی دی نو معنا دا شو ولکن لم تفسدا نظام مشاهد کې خو جدا مونږه مشاهده کوو د کې خو فساد نه دی راغلی نو بطلان د تعالی راغی کرانه غي نو صبر راضی د مقدم راضی نو فلم یکن فیهما الہۃ الا الله دا نتیجه شو چې بطلان د تعالی کې بطلان د مقدم راضی او دا بطلان د مقدم نه چې څه جوړ شو دې ته نتیجه وای ولکه تاسو پوښی کنه خبره باندې پوښ نو اوس راشه د آیت کریمه چې پته پنشتوالی د تعدد د الہو باندې کوم مونږه پیش کوو اوس دې کې د علماو دوه قول دي آیا دا برهان دی یعنی دلیل قطعی دی چې مرکب دی د یقینی مقدماتونه او کنه دا حجت اقناعی دی چې هغه فقط مفید د ځوان دی چې بس خلق په هغه خلق چې هغه مقدمات باندې شد بود نه لري او بس صرف قناعت او گزاره کوي او بس هغه ته پیغه تسلی حاصل شي نو پایت کې سو قول دي دعا آیا دا برهان دی آیا دا دلیل قطعی دی پنشتوالی د تعدد د الہ باندې چې هغه مرکب وي د یقیني مقدماتونه او کنه دا حجت اقناعی دی چې فقط افاده ده وای د ځوان دا چې خلق په قناعت کوي بس ولکه تاسو پونش نو دلته د باز علماء رائے دا هغه دي تسوي برهان ورته وي دلیل قطعی ورته وي او د شارح رائے دا چې نه د حجت اقناعی دی نفعند البعض باج سوي چې دا وایا د آیت کریمه په تعدد باندې سره برهان قطعی دی او ما در تسویل شارح سوی د حجت اقناعی دی خو که حقیقت ته سړی لاړ شي د دغه دواړو قولینو درمیان کې ګوره تعارض هم نشته کته دا غو تعارض راغی د کبازي ورته حجت وی دلیل قطعی ورته وی دی ورته د حجت اقناعی وی یو مفید د قطع او د یقین نه بل مفید د ځوان نه دا غو تعارض راغی وی تعارض نشته اعتبارین جدا جدا دی دا چې موږ د آیت کریمه ته قطعی وایو برهان قطعی ورته وایو نو دغه ثابت شوی دی به طریق الاشاره برهان قطعی دی په تعدد باندې د الہ او په طریقې د اشاره سره او شارح دغه ته اشاره کړم دا ګوره مخ کې مونږ ویل چې ول مشهور فی ذلک بین المتکلمین برهان التمانه المشار له چې اشاره وته شوی نو برهان قطعی دی او په طریقې د اشاره سره ولکه تاسو پوه نه شوي او په اعتبار د منطق کا ورته ګوري نو په اعتبار د منطق بیا څه دی حجت اقناعی دی نو شارح باندې الزام نشي کولی چې هغه د قطعیت د آیتنا په تعدد د الہو باندې دغه نه منکر شوی دی د سر نه دی منکر شوی د چې ورته حجت اقناعی وای زار ترستورین کو مدرس کې نو دا ورته په اعتبار د منطق وای او چې التا برهان قطعی ورته ویل شوی دی په کوم اعتبار په اعتبار د اشاره ولید مخکونی چې المشار الیه بقوله تعالی دغه د اشاره خبره د تعرض رانغه نو اوس به دې درته وای چې تاسو خدا په قیاس استثنایی پایت کې جوړ کړو نو قیاس استثنایی کې مقدم وی تعلیم وی بیا د مقدم او د تعلیم په درمیان کې ملازمه راځي خبره باندې پوښولې نو دی وی چې د ملازمه د مقدم چې هغه تعدد د الہو دی او بیا د تعلی چې فساد د نظام مشاهد دی دا قطعی نه د ملازمه کدا برهان قطعی وي نو بیا به د مقدم او د تعلی په درمیان کې چې موږ آیت کریمه کې دا کم قیاس استثنایی جوړ کو نو دا ملازمه با قطعی او دلته قطعی نه ده ولکه تاسو پونش فلهذا دا حجت قطعی او برهان قطعی نشي ګرځولې
بلکې دا کم ملازمه چې دلته د مقدم او د طالب په درمیان کې فی الآیت المبارکه راغلی دا مبنی علی العادت ده. وی ته عادت کې وګوره چې کله درې څلور بادشاهانی یو ویزه دا کار کوم بلې منکې کنه منکې، نو دا مبنی علی العادت ده، عادی ده. او دغه ملازمه عادیه مبنی علی العادت دا د خطابیات سره صدا لایق هم ده. مراد د خطابیاتنا هغه دلایل دي چې دا غینه غالب ګمان دی، ځونی غالب تی نه دی چې یاره دا دلایل ز پیش کوم نه مخاطب زما مدعا ور سره مني، دې ته خطابیات وي. نو قیاس خطابی عبارت دا هغه قیاس نه دی چې مرکب د داسې مقدماتو نه چې ظاهرا هغه مقبول عند العوام دغه په قناعت کیږي، ظاهر متبادر دی چې عوام سکه دا قبله. نو په دې اعتبار سره دا قیاس خطابی په نسبت د برهان عوامو د پاره قیاس خطابی دا ډیر مفید دی، دا ډیر مفید دی چې په دې کې د طالب د مقدم په درمیان کې سی ملازمه وایا عادی وی مبنی علی العادتی. اوس دا چې دیتا قیاس خطابی وی دا ولی ځکه د دینه خطیبان په خطبو تقریرونه منبرونو کې څه کوي استدلال ته نه کوي، او مقصود دا وی چې عوام زمونږه مدعا ومني، دغه ته مقصود وی. نو رای د شارح صدا وایا چې دا حجت اقناعی دی، انر خو پوښوي کنه په اعتبار د منطق، او چې چرته ورته برهان ویلې شوی دی لکه د بعض علماء رای ده هغه په کوم اعتبار؟ په اعتبار د اشاره. اوس په خبره پوښ، اوس کتاب شریف ته ګورئ ان شاء الله خدای تعالی به سره امداد کوي. ها وعلم میزان په خبره خپوي کا ان قوله تعالی چې دا قول الله عز وجل لو کان فیهما الها، کدی زمین او اسمان کې الها متعدد وی الا الله غیر د الله لفسدتا، نو دا به نظام مشاهد نه وته وی. دا کم چې موږ مشاهد کو کنه نو دا حجت اقناعیه، دا حجت اقناعی دی. ولکه تاسو پوښی کنه اوس وی چې ول ملازمتو لاندې ناکت سوی تعلیل له دا علت بیانې لک درس کې مرستو کوي لکون الحجه اقناعیه، چې ګوره په اعتبار د معنا دا حجت اقناعی دی. ولی وځکه دی کې قیاس استثنایی ته جوړ کړي دی، یو مقدم دی غسته دی تعدد د الهو، او غزي کې د فساد خبره چې راغله فسادتا عادي تالی غسته دي، او د دوړو کې ملازمي والملازمه ملازمه د مقدم او د تالی په درمیان کې په آیت کې عادي ده پوښلي علامه هو لایق، او دغه ملازمه عادي ده لایق وي د خطابیات سره. او خطابیاتونه مراد سو علم چې دینه مراد هغه دلدي چې دا غینه ځواني غالب دی، ها چې دا ز عوامو ته پیش کم نو زمونږه مدعا دی منی غاړه ورته پګ دی. ولکه تاسو پوښ فإن العادة جاریه، ځکه عادت جاری دی بوجود التمانو، په وجود د تمانو د تغالب، یو بل رمنه کوي او یو بل باندې ځان غالبوي عند تعدد الحاکم، کله چې حاکمان ډیری. لکه اوس وګوره یو غریب جیل تاسو تولې دی، یو غریب د لندن شریف ته تللی دی، علامه مشیر له هغه چې ورته اشاره کړې شوی دا بقوله تعالی په قول باری تعالی ولا علی بعضهم علی بعضنا، کچرت علیهم متعدد وی نو غلبه به حاصله ولې بعضی نور باندې، والا او کدا ملازمه عادی نشي نو بیا وایا کلازم نشي بیا د تعلید مقدم سره د فساد خدري مناګانی لکه دې کې د خپل ذکر کوي. فین اريد الفساد، کچرته مراد کړي شي فساد بالفعل ای خروجهما، یعنی وتل لازمکه د اسمان د نظام مشاهد نه، فمجرد التعدد بیا خو مجرد تعدد د اله دلره مستلزم نه دی لجواز الاتفاق، ځکه اتفاق خو جایز دی، غو موږ د سره منلې تا ته خو موږ ویلو چې ته د امکان د اتفاق د الهو قایلی، او موږ خبره د امکان د تمانو کړی ده، نو امکان د اتفاق د الهو د امکان د تمانو سره تعارض نه دار ده، خو موږ د سره وخت خبره کړی و علی هذا النظام، په دغه نظام من وان اريد او کده فساد بل معنا خلی دوی معنا وان اريد امکان د فساد خبره باندې پوښ لیکنه فلا دلیل لانتفاعه، بیا خو دغه په انتفاع د فساد باندې دلیل نشته، بل النصوص بلکې نصوص شاهدتنا خو چې کوم دی گواه دي بتوی سماواتی
ورفع هذا النظام دلته پیدا موحشی وضاحت کړم د عبد الله کنداری په داسې لګید بل النصوص ځکه خدای تعالی فرمای چې کل شین هالک الا وجهه اول زیوی اذا السماء انشقت بل زیوی اذا السماء انفطرت اول زیوی یوم نطف السماء الک توي د سماوات راغه کنه چې دا براتو شرو بن غړلی شي نصوص پیدال شو کنه ورفع هذا نظام ودا نظام بوچت چې اسمانونه به وشليږي په فلسفه او کافرانو باندې رد دي چې هغه وي اسمان خلق او التیام نه قبلي الکه قبلي کنه قبلي قران وی قبلي او دی وی نه قبلي خرزامن دي فيكون ممكن لا محاله بیا خو فساد ممکن شو لا محاله لا يقال دک زینو بیا و ان شاء الله مولا صاحب راغله